چې یو انسان چې دا په سترګو باندې لیدل کوي ظاهري ته بصارت وایي، او د زړه لیدو ته څه وایي؟ بصیرت. د سترګو لیدو ته څه وایي؟ بصارت. او د زړه لیدو ته څه وایي؟ بصیرت. سترګو باندې د کتلو دپاره هم دوه څیزونه ضروري دي، او په زړه باندې د کتلو دپاره هم دوه خبرې ضروري دي. یعنی بصارت او بصیرت ته دواړو دپاره څو خبرې ضروري دي؟ دوه. د سترګو دپاره دوه قسمه رڼاګانې پکار دي. څو؟ دوه. یو دا چې ستا دا سترګه ژوندی، یو د سترګې رڼا پکار ده، یو د بار د ماحول رڼا پکار ده. که د بار ماحول رڼا نه نو دا کار نه کوي. خیال هم دی. او که چېرته دې رڼا نه نو دا بار رڼا فایده کوي نه. بس اوس د بصیرت لپاره هم دوه رڼاګانې هغه پکار دي. بصیرت چې په زړه باندې انسان لیدل کوي، یو رڼا د هغې دپاره عقل پکار دی، بل قرآن مجید پکار دی. دا الله جل شانه هغه دویم رڼا د بصیرت لپاره ذکر کړه، وجعلنا له نور یمشي به فی الناس. حضرت عمر دا سړی چې قرآن مجید ورسره دی او په دې فیصلې کې ګرځي نه رسوي په دې. دا هغه دویمه رڼا د څه دپاره؟ د بصیرت دپاره. او لومړۍ رڼا خو په حضرت عمر کې وه چې عقلمند انسان ځکه قرآن قبول کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کی، کان وقافا عند کتاب اللہ، کان وقافا ای کان واقفا عند کتاب اللہ. و دا حضرت عمر دا ودریدون کې و د الله د کتاب مخې ته. ایو دی کان وقافا عند کتاب الله. د ټول نه زیات سخت دین اسلام په معامله کې حضرت عمر و. او ټول نه زر ودریدونکي او ټول نه زیات ودریدونکي د الله د کلام مخې ته څوک و؟ حضرت عمر. څه مطلب دی؟ د قرآن خبره به راله بالکل به هینګ شو حضرت عمر رضی الله تعالی. بله خبره نه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی ولاړو په منبر باندې او خلکو ته جمعې خطبه ورکوله. خطبه وی حضرت عمر رضی الله تعالی. ایو مسله راله، حضرت عمر ته پته ولګېده رضی الله تعالی عنه ته چې دا خلک چې کله ودونه کوي مهر ډېر زیات مقرروي. نو حضرت عمر صاحب په تقریر کې وي، په جمعې په خطبه کې ولاړو چې خلک یاد ساتي دا مهرونه کم کوي، دا مهرونه کم کوي. ښځې واورېده بار یو زنانه وه، هغه پسې راله دننه جومات او دغلته ورته مخامخ درېده، ای عمر ودرېږه صبر، تا چې دا کومه خبره وکړه دا د قرآن مجید خلاف ده. قرآن مجید کې الله جل شانو فرمایي قنطارن لفظ راغلی دی، په بوجو بوجو ډیر زیات سره ضرورت ورکړي او تاسو چې مهرونه کم کوي. حضرت عمر صاحب چې اق ودرېدو د مهر باره کې بیا بله خبره نه ده کړې. نه قلاریدو نبي علیه صلات وسلام مبارک چې وفات شو، حضرت عمر قلاریدو تورې نه تاووله. چا پلار به ووایي چې حضرت نبي علیه السلام وفات شوی سر ته قلم او چې حضرت هیچا خبره نه منله. حضرت ابوبکر صدیق چې راغی او دا آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دا آیت وی حضرت عمر په آرام کېناست، بیا بله خبره نه ده کړې. دا خو د الله یو پیغمبر نبی علیه صلات وسلام، دنه مخکې پیغمبران راغلي وفات شوي، دی وفات شو. تاسو د عبادت کو که د الله؟ که د الله عبادت کوئ په الله مرګ نه راځي، که د عبادت مو کو مه کوئ عبادت. علم دی خبر دین اسلام نه اوړی واوړی، الله ته تکلیف نشته. الله جل شانو کوم چې قدردان خلک دي هغې له به صله ورکوي، اجر به ورکوي. نو دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بهر تللی و که نه، غلام دی ورسره خپل اسونه راغلي و د مال غنیمت کې، ډېر بهترین اسونه په یو باندې لاس راښکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله یم. دا وګوره الله راله څه راکړي. هغه غلام ورته وی قرآن مجید آیت ورته وی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تاسو چې کوم خلکو دا سره جمع کړي دا اسونه او دا مال او دولتونه، الله جل شانو فرمایي په دې مه خوشحاله کیږي. په دې نه بهتر دا دی چې تاسو په دې خوشحاله شئ چې الله تاسو قرآن درکړ او تاسو له پیغمبر درکړ. حضرت عمر صاحب خاموش، غلطي مې وکړه، په غلط څه خوشحاله شو. داسې کان وقافا عند کتاب الله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وقاف د ټول نه زیات ودریدونکی، بس هینګ به شو د قرآن مجید مخې، بله خبره به یې نه کوله. الله جل شانو او من کان میتا فاحینا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه مثال د مړو، ځکه د غیر مسلم او د کافر مثال د مړو وي. د قرآن چې کومه رڼا دویمه پکار د بصیرت لپاره هغه سره نه، عقل پکې نه، دا خود په تیار کې داسې انسان. الله جل شانو فرمایي د مثال خو د مړ دی د کافر. دا حضرت عمر رضی الله عنه غیر مسلم و فاحیناه مونږ فورا راژوندی کو. حضرت عمر مسک فورا راژوندی کو. بیا وجعلنا له نور یمشي به فی الناس، او مونږ هغه ته د قرآن مجید علم ورکو چې هغه رڼا وه د دپاره یمشي به فی الناس، او دا قرآن مجید دی ګرځئ
او په خلک ګرځي او د قرآن مجید فیصلې خلکو ته اورېښه کمن مثله فی الظلمات. آیا د ده مثال د ابو جهل په شانتې کیدی شي؟ لیس بخارج منها. ابو جهل خدا سوچ په تیارو کې لیس بخارج منها، د چرته هم د هغې نه راوتونکی نه و د خپل جهالت د وجې نه. کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. ابو جهل دا خو شیطان هغه ته دا هر څه ښایسته کړو، دا خپل عملونه یې ورته ښایسته کړو. الله جل شانه فرمایي کذلک همدغه رنګې زوینه ښایسته کړی شوي للکافرین د کافرانو دپاره ما هغه څه کانو یعملون چې دوی کوم اعمال کوي.